لوی ظلم هغه د اوقاف د وزیر په لاس باندې مولا خرید کړی مولا خرید کړی شو او مولا ولا هیله جوړه چې خاين نشانه د مسلمان زمونږ د ملک کې خیالو کې رامړې جوشه غسقات ګرځي را ګرځي دلته کوي دې څو دا ټکي دې ګوري تاسو په دې دوکه کې مونږه چولې چې روړه په دغه ګرځندې باندې ناستامنه لاړو د جنت چوتي استاد مړي کور دغه نکم مران کور دا پلار مران دی خو وګوره ته چې د مور پیدای زما مخ کې لوي شو سیوا داران توب نه دی بل کار نه دی غل توي جوارګر توي ډاکو توي زناکار توي پلیت توي مردار توي جمعات لچر نه راغله تمړي راته په کټ کې پروت او زدل تناسته او زه وایم چې لفرض او لواجب او لسنت او لمستحب او لمنظورات بلکې جميع حقوق د بار تعالی چې لازم شویو په ذمہ د دې حاضر متوفا باندې د حين تر بلوغه د وخت تر مرګ پورې خایګي د شان د مسلمان سره چې اکثر به ادا کړي او بعضی به ورزنی فوت شي تا د خدای قران وی چې تاسو دې معلوم نو چې دا اکثر ادا کړي اظن المؤمنین خیره په هغه وخت کې چې کوم تاسو معلوم نه چې ته زما مخکې د مور را پیدا شو زما مخکې لوی شوی نو زه څنګه وایم چې خایګي د شان د مسلمان سره چې اکثر به ادا کړي او بعضی به ورزنی فوت شي زما مخ یو سړی ما نه دی لیدلی چې نیم خبر نو کاغذ پارویم چې هلکه ظن المؤمنین خیره نو دا جایز دي لیکن چې ما لیدلی او زه ووایم چې پس په فدیه د هغې مافاته کې دا کلام الله سره د جمعي مالیته چې غبن فاحشه او متاع قلیله دی په هیله د اسقاط سره ما تا ته در بخلی او ما قبول کړی ما دا څه چل کېږي ماما وایي په دې کې 5 نه 15 لکه جوړي نو بس دا هیله شو دا هیله ده که دا دوکه ده دا به څه کوي خدای بندګانو په دې خلک بخلی کېږي ستا ټول ژوند د قرآن نه باغي تیر دی ټول ژوند ته ټول عمر د قرآن نه باغي پاتې شوی د اسلام نه باغي پاتې شوی او زه د مرګ نه رسته وایم کله پکې بعضې دا آواز وکړو چې دعا وکړي چې خدای ته واړه جنت ته ایو ملا وی خدای ته واړه جنت ته ما خدای قرآن ته وګوره ته جنت ته اجازه دله ورکړه مونږ به کم خوځو یعنی کل بل خواته جنت دي کنه چې هغه ته والا دې دته ورکوس مونږ به کم خوازو نو دیو جنا عزیزانو په غلطۍ کې مبتلا کی یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم انسان سشي په غرور کې واچولې چې خدای کریم دی تا د خدای د قهر او د غضب نامه نه دا اوریدل زدرتا د اوریدو خبرې نه کوم زدرتا چشمدید خبرې کوم 350 کاله پس یو مړی ما په لحد کې ولیدو 350 کاله پس داسې پروت دی لکه چې پرون دی دا زما د لیدو خبرې درته 350 کاله 15 کاله پس یو مړی د قبر نه راویسته ما ولیدو چې په ګیره کې هغه د لمبا پرخې امغه سن خطې وی لکه چې اوس دی 15 کاله دا 350 کاله پس می چې لیدلې داغه تاریخ قدر توخم تب وای چې لاندې د جنت ور سره ولې ون لیدو او دا 15 کاله پس دې چې درته وخم دې هغه سړیو
چې د تمام تجارت او د ګټې سور لسنې د خدای په لار کې باج کړي دي او دوانې په خپله خوړي په تمام پیښور کې چې جماعتونه ګوري د جوړ کړي که سړکې ګوري د جوړې کړي که کوی ګوري د جوړ کړي که پلونه ګوري د جوړ کړي که خوار غریب ودول دي د کړي 15 کاله پس او 13 ورځې پس مې یو مړی راوتی ولیدو 13 ورځې پس داغه کار څو چې پردو ښځو پسې به ګرځېده سپلایر و د ښځو منځ او داسې نه پلیت مردار 13 ورځې پس راوتی ولیدو چې خښته یې را لرې کړه دومره ښکرور لړمانې د قبر نه راووت دا د لیدو خبرې ده او داسې غرار شو چې 8 ورځې ما د یارې روټۍ نه شو خوړی او پاسېدی نه ما دا لیدلی دا 3.5 کاله پس مې چې ولیده نو دا شعر مې ووی چې پاس راو ختم چې تر قیامته به ثابت لحد کې پروت وي چې سوکیون کا دی پلار د درویشان تر قیامته به ثابت لحد کې پروت وي چې سوکیون کا دی پلار د درویشان درویشانه ژوند اختیار کوي عزیزانو قرآن تفسیر چې ده اغا ذات اقدس د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د درویش کالو ژوند د پیغمبر وګوره او هغه زندگی اختیار نن چې پتا سو کې وادي تاسو څه کوئ دا د کلو خلک کینه کنه مراله دا دي وې زمرم دغه چې دی بیا وې چې دغه اگرباته دغه گن خو زجاړ زما عزیزان وادي تاسو کې تاسو څه کوئ تاسو دا تمام ینګ نوجوان طبقه چې ده د شپې نکریزو باندې خزو سره روان یې ټوپکې در سره تماچې در سره کلاشنکوف در سره ټک 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 کلاشنکوف بر واده د چا دی او ګډیږي پیسو تاسو کې عقل نشته سړیتوب در کې نشته هوش در کې نشته ظالم قومه یعنی تر مرګه پورې به تاسو بیهوش شئ څه سړیتوب او عقل به در کې نه راځي اوس لور د چا وجیږي واده د چا کیږي کور د چا بادیږي او ګډیږي پیسو بیا چې ډولکی ور سره د لکان نه دا دا ورته بنګړه لکه څه چل واده ده نالت پدا سي واده نالت پاغه چا چې څوک د دې ودونو وريږي په خله کې دانی او خېجه چې څوک د دې ودونو وريږي خړلې خو دې نه دي نالت دا وده ده زما 58 کال عمر ده زما ما په خپل زندګۍ کې د چا د واده روټای نه خوړل په خپل زندګۍ ځکه چې دا د سړیتوب ودونه دي نه نو د دې روټای خوراک دینه غول خوراک خره په خپل زندګۍ ما د چا د واده روټای نه خوړل ما په خپل زندګۍ کې د خان او د نواب او د ارباب په اجره کې وبني دي منی دا ثابت چې خان او نواب او ارباب نامي دا مولانا چې ناس ته د امنس دا زما د سلويختو کالو آشنا سلويختو کالو نه د ما پیجنې واشنغر ته زم راځم پاشنغر کې کده روټای ټیم راغله د دوی مدرسې ته بلاړم کده چا راغله د دوی مدرسې ته بلاړم یا د چا دکاندار سره مس کړم ما د خان او د نواب او د ارباب په اجره کې وبني
کم شی چې اعتقادي طور زه بد ګڼم هغې ته زه نږدې نه یم ورغلی. ټلویزیون مستقله سینما ده. ټلویزیون او بایسکوپ کې څه فرق شته؟ نن د غریبانو د چابړي مارو په کور کې هم ټلویزیون دی. تاسو راشئ زمونږ پېښور کې د لویو خطیبانو کور کې لوی خطیبان خو لا خدای په قهر واوړې د هغه د لاهور شاهي مسجد خطیب دی کتو چې پرتګیستلې لیلو پټا ور په سر کول. وجه څه وه چې نواز شریف یې خوشحالول. آپ یې خوشحالېده لویه ګاګره کمیس یې اغوستی دی او لوپټه یې په سر کړې ده او لګیا دی هغې ته لوپټه ورپسې وي. نن د دې خلک مونږ خو تباه زمونږ نوجوان طبقه وګوره د شپې میوزک سنټرونه وی سی آر وړي په کرۍ باندې بیا ټوله شپه د هلکان ورته زمونږ آینده نسل د آمین. خدای دې دوی هلاک کړي، خدای دې دوی تباہ او برباد کړي. هر یو خبیث کې راغلی دی نو ملک نه د ډمتوب او د کنجرتوب اډه جوړه. نن د هغه خلکو تاسو پیروکار یئ چې کومو خلکو د قوم بچو د پاره د بلو پرنټ اډې جوړې کړي. نن ستا د پېښور په سینماګانو کې بلو پرنټونه چلیږي که نه چلیږي؟ په هغې د قوم بچي تباه کېږي که نه کېږي؟ نن دا ذلیل قوم د هغه خلکو هم پیروکار. زما عزیزانو زمونږ آینده نسل چې دی دا به ډماني، دا به کنجرانی. تاسو د قرآن جشنونه دي ته کوئ جنډه یې لګوئ او څه چل دی قرآن شریف ختم شوی. قرآن شریف څه زیارت دی چې مالګه وسکه او شکرانه پې واچوسه؟ دا زیارت دا چا درته ذهن کې اچولي چې ټول ناقای کله جنډې کوي او بس تاسو به هم جنډه شئ؟ دا درته لور وده نقشه دې په مخ کې قرآن نوم وانه لګي. مولانا فضل مولا ته هم دې خلکو د قرآن شریف نامه وانه لګي. که په دې ناقه علاقه کې چا لور دغسې نه ودوله دوی له مترجمې کوه په آرام کښېنه او مجموعاتونه جنډې کوه. نوم وایه ځئ قسم په خدای ډېرې جنازې دي چې زه پکې شریک شمه نیت یې نه تړم. ما ته پته د دله نیت زه تړم نه. نیت نه کوم. تاسو خیال لور وده څنګه به و د پیغمبر نقشه ده. مازیګر ټیم دی بی بی فاطمه لور ده د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. د ببرې شړای لوپټای ورته سر کړه، د کجورو د پاڼو دوه کړای جوړې کړې او په غوګونو کې ورته واچول او پیغمبر په خپل نکاح وتړلو. په خپل ایجاب او قبول پیغمبر په خپل حضرت علی سره او جنکای ور سره کړې وې دا د حضرت علی کور ته بوزي ما غله په نکاح ورکا. او به کی څوک دا د جنې مور به څوک راټینګي کتل په کې شیخ ګيري والا چې مخزي ما او دا ګيره دی جمعات کې خوځوا زبوس لور داسې ودوم سمور مړی پلار مړی دا چې لاس نیولې ورکم. ته د خزي جواب کولې اوس یو ویر جوړ دی جاله صاحب دا سردار شوکت یاد لور چره چې زیاتې شوی نن بے نظیر هم ورغاړې وته په اخبار کې فوټو کتلې
سردار شوکت آیات ته ورغاړې وتې وه مال دې بې نظیرې نه پوښتنه وکړي چې ته دې پردي سړي ته ولې غاړې وتې دا سردار شوکت آیات کې ماما دی څه ته سله ورغاړې وتې خو دغسې مزه دې پریښي دي ښځه خو داسې شی دی ستاسو د کلي کې قصاب شته غوښې قصاب نه ویل که سره تیکه راکا قیمت یې کوو سره تیکه درکړه او تا په لاس کې داسې نیولې او په دې سړک روان که په دې تیکه سپي راټوپ کړو ګناه ستا ده که د سپي ده چې تا بربنډه نیولې د چا ګناه ده که په دې تیکه باندې ټپوس راټوپ کړو ګناه ستا ده که د ټپوس ده ښځه خو سره تیکه ده تا چې بار راوایست او ټپوسانو پې راټوپ کړو نو ګناه د ټپوس وه چې لږ په خېټه موړ دی ښځه یې بربنډه کړه یې که نه چې لږ په خېټه موړ دی او د روټۍ دره کې لګي ښځې نه یې بورکه کوزه کړه او دغه یې ورپسې دغه په لاره به رواني او دغه لږ چې په خېټه موړ پرون مې جمعه کې وي داسې کې درته د عمل ټیک کوم داسې 10 ورځې حکومت د پاکستان راکړه 10 ورځې او اعلان کوم چې چا ښځه بار ولیده بربنډه ویې تختوئ کرانه ښځه راووته نو ګیره مې کړه ټیک شو اعلان کوم چې کوم نه یې ګیره کله کړه لاس کې غوس کوي وګورم چې نایان مانه ګیرې کوي نن ستا په صدر کې راشه ستا د ملک د هغه خلکو ښځې په 800 روپۍ سر جوړوي په سړو باندې چې کوم ستاسو حجرو ته راشي او درته وایي زما غریبان ورونو زما غریبان ورونو لونو نو ته خو د کانګړې بړوای تا ته چې خان دلو ویم 3 ورځې روټۍ په کور کې نه خوري زما غریبان ورونو هلکه دا دې ولې وکړئ څوک حجرې ته راغلی و خان او ویل چې زما غریب ورونو ښځې راته یې داسې ووایي چې غریب ورونو خان راته رور وایي خان چې ما ته رور وایي زه به لفظ ځان وینځم خدای دې ما د دې پلیت رور د دې مردار نو زما عزیزان نن دا ګناه څوک کوي په دې ملک ستا قرآن څه ویلي تاسو قرآن ترجمه چا ختمه کړې ده لکه تاسو کې ټولو تاسو لاس اوچت کې څومره کسان اوچت ختمه کړې یریږئ ما ګوته یې اوچته کړه لاس داسې کړي لاس چا ترجمې ختمه ټیک شو بس په دې ټول کې دا درې څلور کسه وای تر بدې ورځې پورې به جفا کړې تر بدې ورځې پورې به جفا کړې کب مخ د وفا هم چرې پیدا کړې تر بدې ورځې پورې به جفا کړې کب مخ د وفا هم چرې پیدا کړې معشوقی کل وفا کل جفا کا میں باید چی کل حغا کل دا کڑی ماستا خوی دے وہر چاو تستائلے ماستا خوی دے وہر چاو تستائلے اسے نچ میں پدرس جہان رسوا کړي مولانا فضل مولا به ما ته وی بیا په خار کې چې زما د کلی خلکو ترجمه ختم کړي چادرې کسان چې کړي کار کوي تاسو چپ شاف چپ زپیجن د پارسا پیران زپیجن وای پیمان
چې په دې جمعات کې د خدای د کلام ترجمه کیږي او تاسو بار په سرک په دکانونو کې او پاټو کې ناست او دې ترجمه ترا نشي د مرګ نرست ودا قران چې زتا پسې په ختم کې ویم دا بستا چې پارس کوي مولانا وایا درې سپاره ورپسې وای خدای راستی کې وای یو ختم کې په هم مالم درې سپاره را یو رکوع می پکې وای درې واړه می کې په دې ختم کې یو منیټر غوندي داسي تاسو ویلې کمی دی غلا ورکا کې نظر دی شینشا کې نه پارام ول څنګه چل دیو کومال پورا شو